السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف عزتمن مسلمانانو ورونو، موجوده وخت کې مسلمانان په ټوله دنیا کې اجتماعي او انفرادي پریشانیو سره مخامخ، او د مشکلاتو نوعیت جدا جدا دی. د چا مشکلات او پریشانی یو شان دي، د چا بل شان. فلسطین مسلمانانو سره سوق شو، تر اوسه پورې هغوی په کومو مصائبو کې گرفتار دي، هغه خبره د چا نه پټه نه ده. په خپلو لاسو کې د خپلو مینو ثابت لاشونه هم نه، بلکې ټوکړې پورته کوي، او بعضې ځایونو کې داسې دي چې مړه ډېر دي، ژوندي کم دي چې د تدفین انتظام وشي، او د انسان آخري تکلیف هغه مرګ دی چې سړی مړ شي، او یا د هغه پسماندګان او د هغه مین مړ شي، په هغه باندې مصیبت او تکلیف راشي. بیا مرګ هم په څو څو قسمه دی. یو هغه چې په کټ پوزي باندې مړ شي، او یو هغه چې د دشمن د لاسه مړ شي. دا مشکلات د دنیا په مختلفو ملکونو کې مسلمانانو باندې ظلمونه، مشکلات د افریقې په ډېرو ملکونو کې، په هندوستان کې، په کشمیر کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې مسلمانان مختلفو مصائب او مشکلاتو سره مخامخ. زما عزتمنو، الله جل شانه چې څومره په مؤمن مین دی، داسې په بل چا نه. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي، او دویمه دا ده چې الله جل شانه د وعدې لک دی، هغه وعده خلاف نه کوي. ان الله لا يخلف الميعاد، الله تعالی کله هم د وعدې خلاف نه. دریم، الله جل شانه رښتینی دی، د هغه پیغمبران هغوی څخه دروغ نه ویلي. بیا الله جل جلاله چې رب العالمین دی، ومن اصدق من الله حدیثا، اللہ سے کس کی بات اور کس کی بات سچی ہوگی اللہ کو چھوڑ کر. دا اللہ نے علاوہ بل څوک ته چې دا خبره رښتیا وي، لیکن سره د دې مسلمانان تکالیف سره مخامخ دي. د دې وجوهات څه دي؟ د دې وجه هماغه ده چې الله جل شانه چې کومه لاره مسلمان لپاره متعین کړې ده، نو اکثری لحاظ سره
هغه لار مسلمان پرېږدي. د الله جل شانه د دوستۍ، د الله پاک د ولایت د هغه په ذریعه سره مدد د خدای حاصلول، د الله جل شانه توجهات حاصلول، د هغې یو لاره الله جل شانه متعین کړي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او تاسو به په ټولو باندې بر یئ، په هر قوم باندې، که هغه یهود دي که نصارا دي او که نور کافر او مشرکین. ان کنتم مؤمنین، شرط دا دی چې تاسو مؤمنان دي، او مؤمن په ایمانی صفات سره او ایمانی کردار سره پیژندل شي. هغه دننه په زړه کې په باطن کې څه صفات وي ایمانی، هغه مؤمن وي، او د هغې صفاتو په وجه بیا د بدن نه مختلف قسم اعمال صادریږي، د هغې صفاتو مطابق هغه مؤمن وي. نو چې کله امت یا د امت افراد هغه ایمان سره متصف وي، کله کله یو کس مؤمن هغه الله جل جلاله یوازې کافرو ته نه پرېږدي، په شرط د دې چې هغه خپل ځان سره نور کسانو ملګري کولو ته دعوت ورکړی، که چېرې نه کېږي نو بیا دې د هغې نه بېل شي. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل جلاله د هغه ډلې سره جمع مدد کړی دی، د هغې نصرت یې کړی دی، اگر که هغه لږ دي، خو چې دوه څیزونه هغې اختیار کړي دي، یو ایمان، ایمانی صفات، ایمانی کردار، او دویم چې کله معاشره کې هغې سره نور نه تلل، د هغې رونه بایګان نو د هغې نه جدا شوي، هغې سره یې تعلق پرېښود. بیا د الله جل شانه نصرت و مدد راغلی. په سوره کهف کې الله جل جلاله د اصحاب کهف واقعه تفصیل سره بیان کړي، او هغې چې په خپله کې مشوره کوي، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یو بل ته وایي چې کله تاسو دا قوم پرېښود، د دوی نه جدا شوئ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ، تاسو یو غار ته راشئ، دا معاشره پرېږدئ. نو الله جل شانه بیا د هغې مدد څه کړی دی؟ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې بعضې وایي چې دا 15 شپږم دی سره سپی و، بعضې وایي چې دا 9 اتم دی سره سپی. بهرحال دا یو څو کسان، لسو نه کم، لیکن الله جل جلاله د ظالم بادشاہ د کافر او مشرک نه بچ کړي بیلی، او الله جل جلاله په غار کې بغیر د خوراک سکاک ساتلو نه په بدۍ باندې خوب تاریک کړی دی، او 309 سال، 9 د پاسه 300 کاله دی په غار کې پراته، د دی په بدن باندې، د دی په سرمن باندې یو خراش پورې نه دی راغلی. او قرآن کریم فرمایي چې ته چې دی ته ګورې نو د دی سترګې به تا ته داسې ښکاري لکه چې دا ویښ دي، وهم رقود، لیکن دی په حقیقت کې دی وده، چې پاسېدل نو یو بل نه تپوس کوي چې مونږ څومره خوب وکړو، نو چا وی چې یو ورځ، او چا وی چې نیمه ورځ، یعنی دومره دی نه دي پوه شوي چې مونږ پرون دا وخوده شوي اوس پاسېدو، او چا وی چې نه مونږ نیمه ورځ خوب کړی. بهرحال الله جل شانه مدد د مؤمنانو سره په هر کال کې. دا خبره مې د دې وجې عرض کوله چې نن سبا مسلمانان زمونږ په علاقه کې هم انتهایی پریشانۍ سره مخامخ دي، هر یو شی ګران دی، او د آمد ذرایع کم دي. تاسو ګورئ بجلی کوم حد ته ورسېده، ګیس کوم حد ته ورسېده، مختلف څیزونه چې عوامو ته په کوم کې فایدهی، د زمونږ باندې حکمرانان هغه مسلط دي چې هغه عوامو ته فایده نه رسوي، او چې کوم ځای کې عوامو ته د ورکړې ځای راشي نو په هغې باندې شی ښه ګران کړي. مخکې ورځو کې زمونږ په ملک کې غنم وشو، د بهر نه غنم راوغوستی شول،
په قرض باندې په هغې باندې به څه ملک باندې څومره سود خطی د ملک غنم د زمیندارو دپاره ارزان شو هغه دغسې په سین کې لاړل او اوس एकदम چې کوم دی نو هماغه غنم او اوړه چې غریب سړی خوري هغه بیا ګران شو د قربانۍ په موسم کې د څاروي سرمن څومره قیمتي شی دی زه دا خبره ځکه عرض کوم چې زما زړه دې سره خوږېږي انتهایي چې پخوا به چېرته چا یو مالداره سړي ته هدیه ورکوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا د هغې نه وړاندې وروستو نو سرمن مې په هدیه کې ورکوله ځکه چې سرمن به ډېره په کار راتله نن سبا زموږ د قربانۍ سرمنې هغه په سین کې رواني د اختر په ورځو کې په 10 روپۍ به سرمن ورکې د وړوکي څاروي په 20 روپۍ هغه کې د کوم شرایط دي چې ټک وي پکې دا شی وي فلانکې وي نو بیا به موږ نه لرو هغه 20 روپو څه حیثیت هغه خو مزدور ته اوچتول هم په هغې باندې دا ګران دي دا د دې ملک سره د دې قوم سره د مسلمان سره یو مسخره ده ټوکه ده بیا ګرانی په هر یو سیس کې هغه موجود ده هر یو سړی پریشانه دی دلته دارالایمان ته خلک راځي بعضې خلک چې کوم دی نو هغه وایي چې ما د خودکشۍ اراده کړې ده خو چې دارالایمان ته رالم نو هغه اراده مې وروسته شوه ځکه چې دلته ما سکون وموند کوم سکون چې ما ته یو ځای کې نو میسر چې دلته رالم نو دلته کې مې زړه مطمئن شو نو زړه مې غوښتل چې ځان مې قتل کې لیکن ډېرو خلکو ځان سره داسې وکړل د دې پریشانۍ د وجه نه حکومت خو د دې دپاره و چې هغه خلک خوشحال ساتي لیکن نن سبا حکومت د دې دپاره دی چې خلک انتهایی مجبور کی پریشان کی یا یې په غلا باندې راواړئ د بجلۍ بل چې کوم ځای کې څوک نه ورکوي نو هغوی دپاره څه نشته ما بل ورځ یو افسر نه تپوس وکړ ما ورته ویل چې دا کوم خلک دا بجلي په غلا استعمالوي نو د دې بندوبست ولې نه کېږي چې کوم سړی بل ورکوي نو په هغه بل ډېر راځي زما د کور بل بغیر د سم ماشین نه بغیر د کارخانې نه د نن نه 3 کاله مخکې 58,000 روپۍ ته رسېدلی ایس یو شی پکې نشته هغه ټایم کې نه ایس یو فرش پکې و بس ایسی میسی نو 58,000 روپۍ دا دومره سړی مجبوره کول او پریشانه کول او هغې علاقې سره نږدې په علاقه کې بعضې خلکو په غلا باندې بیلجي استعمالوي هغوی ته څه نه وایي نو ما ته زموږ ملګری و هغه راته ووایي حکومت وایي چې دا خلک دی چې دا کوم ښه خلک دی دی د هغوی ته ووایي چې تاسو بجلي په غلا مه استعمالوئ نو ما ورته وایي که چېرې د دې نه شر جوړ شو نو بیا به همدغه حکومت وایي چې قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا قانون مو په خپل لاس کې واغشتو تاسو دا کار خو زمونږ و تاسو په خپله کې په جنګ شوئ بیا به هماغه کسان چې کوم ښه خلک دي هغه به نیسي هغوی به جیل ته کوي ځکه چې دا یو غټه خبره ده چې زده کړې ده وایي چې نه په آرام دی ورته وایي په طریقه باندې په نصیحت باندې نو مې په نصیحت باندې خو زمونږ خولې وشلې ده په هره جمعه کې داسې پرچې خامخا یي چې یو سړی د بجلۍ غلا کوي نو هغه څه حکم دی نو هغه دلته نه بیانېږي نو چې چا پې باندې عمل کولی خو کولی عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا پریشانی انتهایی مشکلاتو کې خلک دي د رکشې والا غریب د ورځې 1,000 روپۍ یا پیدا کوي یا نه 1,200 روپۍ پیدا کوي یا نه او قدم په قدم هغه ځای په ځای ودرېږي ما ته راځي خلک یو ځای کې ودرئ په بل ځای کې ودرئ کاغذونه وښیه دا شی او که دا شی او که هغه غریب تر پوزې راشي بعضې خلکو سې رکشې وسوځولې بعضې خلک وایي چې ځان ته مو ور واچولې ځان مو وسوځولې زما عزتمندو د دې ټولو حل الله جل جلاله په خپل کلام پاک کې ښولی دی 2 څیزونه دا ما چې کوم آیات اختیار تلاوت کړل په دې کې د 2 څیزونو تذکره ده هغه 2 څیزونه اختیار غواړي انشاءالله په دغه معاشره کې به ستا ذاتي کم از کم پریشانی ختم شي او هر یو سړی دا غواړي چې زما پریشانی دې ختم شي هغې کې ړومبی شی تقوا اختیارول دي بس د الله جل شانه تقوا او د تقوا تشریح او وضاحت د کوم چې تقوا داسې او دویم شی توکل په الله باندې په مخلوق باندې نه په خپلو پیسو باندې او په کاروبار توکل او اعتماد نه
په خپل دکان او مارکیټ باندې اعتماد نه، په خپل نوکرۍ باندې اعتماد نه، په یهودو په نصاراو باندې اعتماد نه. زمونږ اعتماد په ځانم نه دی، په یهودو په نصاراو دی. مونږ د هغوی په فیصلو باندې عمل کوو. مونږ وایو چې زمونږ خیر په دې کې دی چې هغوی سره زمونږ تعلق برقرار وي. زما عزتمنو الله جل شانه په دې خبرو باندې ډېر زیات خفه کېږي، ناراضه کېږي. ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله جل شانه فرمایي چې هغه خلکو سره دوستی کوي چې خدای غضب په هغوی نازل شوی. ولا تتولوا نهي ده، هغه خلکو سره دوستی او تعلق مه ساتئ. غضب الله عليهم چې الله جل شانه هغوی په قهر شوی دی، د خدای غضب پې نازل شوی دی. قد يئسوا من الآخرة، دا د آخرت نه داسې مایوس دي، د آخرت نه، د قیامت نه، د جنت نه، د آخرت د ګټې نه داسې مایوس دي کما یئس الکفار من اصحاب القبور. لکه څنګه چې د کافر یو کس مړ شي او قبر ته لاړ شي نو هغه د هغه د ګټې نه لاړو ووتو، داسې دی نه مایوس. او اصحاب الکفار ځکه یاد کړل چې مسلمان چې څوک رشته دار او عزیز مړ شي نو هغه سره تعلق وي، هغه امیدونه د هغه سره ساتل پکار دي. کېدای شي چې دا داسې کس وي په قبر کې چې پروت دی چې دی د الله جل شانه نه تا دپاره څه وغواړي، دی د الله جل شانه نه دعا وغواړي، دی سفارش وکړي ستا الله جل شانه ته. فرښتې د مؤمن دپاره دعا کوي، سفارش کوي. نیکان مسلمانان چې وړاندې لاړ شي هغه د ژوندو دپاره په دنیا کې چې څوک وخت تېروي د هغوی دپاره څه کوي؟ سفارش کوي او د الله جل شانه نه غوښتنه کوي. نو مسلمان د خپل صاحب قبر، مور، پلار، زوی، رور، اولاد، رشتہ دار، استاز، عالم، حافظ دا هغه نه مایوسه کېږي نه، هغه سره امیدونه وابستی او هغوی ورته دا زیری ورکوي چې تاسو ګورئ زمونږ ونه نیک عمل کوئ، لکه څنګه چې مونږ ایمان اختیار کړی او اعمال صالحه. نو که د قبر وار نه مایوسه کېږي نو کافر به مایوسه کېږي، مسلمان نه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه د یهودو، د نصاراو، د کافرو، د مشرکینو چې څومره کافر دي چې مؤمن نه دی، د هغه سره د دوستۍ نه قرآن پاک په دې قرآن کې الله جل شانه ځای په ځای منع فرمایي. لیکن زمونږ په حکومتي سطح باندې غټې مشورې او رایې د هغه خلکو نه وي، د هغه خلکو په امداد زمونږ نظر وي، د هغوی په بینک بیلنس باندې زمونږ نظر دی، د هغوی نه په قرض اخیستو باندې زمونږ نظر دی. او په دې انداز باندې لکه سړی چې انتهایی مینت کوي چاته، بعضې فقیران په سړک باندې چې سړی ځي نو سړي پورې ونخلي. نو زمونږ کیفیت داسې دی، خو یو د 50 روپو د 10 روپو سوال کول وي او یو د کروڑونو د اربونو سوال کول وي، فرق صرف دومره دی. زما عزتمندو داسې ختمول دي که چېرې دا شی وي نو بیا د الله جل شانه نصرت او مدد نه راځي. یو تقوا او یو د کافرو سره تعلق چوټ ختم کړ. په ملک کې چې کومې خزانې الله جل شانه ایښي دي دا د دې خلکو دپاره انتهایی کافي دي. او الله جل جلاله چې کله د چا سره مدد کوي د هغه په لږ مال کې برکت واچي. دا برکت عجیبه شی دی. تا سره به آمدن ستا د میاشتې 15,000 وي، 10,000 وي، لیکن په هغې کې یو برکت وي، خوشحاله به کور افراد به دې خوشحالي، بچي به دې خوشحال وي، ضرورتونه به دې پوره کېږي، د چا به قرض در پورې ني. ما څخه به یو حاجي صاحب راتلو د نن نه تقریبا 15-14 کاله مخکې خبره ده یا زیات. زه دلته نوم راغلی دا ځای لا نو صدر کې. نو هغه به وایي چې ما ته دعا وکړه، زما پریشانۍ دي دا 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 او د آمدن ذرایع مې ستاسو آمد څومره دی هغه ډېر یاد دی، کوي دومره دي، وایي ضرورتونه زما نه پوره کېږي. ما سره یو قاري صاحب ناست و، هغه وخت هغه پټکې هم تړلی و، واسکټ هم تور اچولی و، سپینې جامې اچولې وې او ښه مزېدار بدن یې ښه تکړه و، بچي هم و، ښځه هم وه. هغه قاري صاحب نه ما تپوس وکړو، مې قاري صاحب ستا څومره تنخواه ده؟ وی 1100 روپۍ. 1100. تا باندې قرض شته؟ وی نه الحمدلله قرض را باندې نشته. ښځه دې شته؟ وی او ما ته پته وه چې ښځه یې شته، خو ما د حاجي صاحب ته وروله. بچي دې شته؟ وی او دومره بچي مې دي، دومره بچي په هغې کې خپل لباس ښه، قرض پې باندې نه. کله کله داسې وي چې سړی خپل وایي چې زما تجارت زه خو ډېر خوشحال یم
لیکن دا یاد ساتي قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي دغه خوشحالي به د دې کس نه چې دی د الله د لارې خلاف روان دی یا به په دنیا کې خدای واخلي او یا که دنیا کې نه نو په قبر کې او په آخرت کې د لپاره سختۍ او تکلیفونه او عذابونه د هغې سره مخامخ کېدل. الله مې د هغې نه وساتي. د دنیا د ژوند ډېر لږ دی. دوه څیزونه اختیارول پکار دي، تقوا او توکل علی الله. د الله نه غیر پرېښول، په الله باندې اعتماد او بروسه کول او تقوا. قرآن کریم زما مخې ته دی په سورة طلاق کې الله جل شانه فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله چې څوک د الله نه ویریدو يجعل له مخرجا الله جل شانه دته یو لار خلاص کی. مشکلاتو کې گیر دی، قرضونو کې انخته دی، کاروبار نشته دی، چا پریشان کړي دی، دشمن ورپسې لګېدلی دی، د آخرت مشکلات دي، د دنیا مشکلات دي. الله جل شانه فرمایي ومن يتق الله چې چا په الله جل شانه باندې تقوا اختیار کړه د الله نه، د الله نه ویریدو، یجعل له مخرجا. دوه څیزونه دلته خدای ذکر کړي او په دې سورې طلاق کې په دې پاڼه باندې په دې مخ باندې 15 اشیاء ذکر کړي چې دا 15 انعامات خدای په دنیا کې ورکوي چې څوک د الله نه یریږي. یو څه شی دی یجعل له مخرجا، دته یو لار وباسي مخرج دوت. سړی گیر وی کله کله پریشان شي، دا هغه ګیرېدونه به دی وځي، لار به خدای ورکړي داسې په اسانه به خلاص. او ويرزقه من حيث لا يحتسب، دویم شی هغه رزق دی، الله جل شانه به رزق ورکړي د داسې طرف نه چې د به وهم ګمان ني. دا سوچ پرېږده چې ما ته به دا رزق د کوم طرف نه راځي. مقصود دنیا کې ضروریات پوره کېدل دي، ستا به ګمان هم ني. الله جل شانه به تا ته داسې طرف نه رزق درکړي چې ته به حیران یې، خلک به حیران یې چې دا سړی څنګه خوري. مونږ پریشان یو په کاروبار کې او دا سړی چې کوم دی نو په خوشحالۍ سره وخت تېروي. نو دا دوه څیزونه الله جل شانه ذکر کړي دي او مخکې فرمایي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه. او چې چا په الله باندې توکل او باور وکړه، د کافر نه، د يهودي نه، د پیرنګي نه، د مشرک نه، د دهریه نه، د یورپ نه، د امریکې نه، د یو نه، د بل نه، د هغې نه اعتماد پورته کو نه، زما سره زما رب دی بس. فهو حسبو. نو الله جل شانه فرمایي بیا الله د هغه دپاره کافي دی. دا کلام دی د الله قرآن کریم او زمونږ رب هغه وعدو کې ډېر کلک دی، هغه کله هم وعده خلاف نه کوي. او الله جل شانه تصور کې نه راځي چې هغه به داسې خبره وکړي چې هغه به نه کوي. نو قرآن کریم کې الله پاک دا فرمایي ويرزقهم فهو حسب ان الله بالغ امره. مخکې فرمایي ان الله بالغ امره، الله جل شانه خپل کار ته رسیږي، هغه څوک ایسارولی نشي. الله جل شانه چې چا مدد کول غواړي نو خدای څوک نشي رسولولی چې نه ته به یې نه کوې. ته چې د خپل مسلمان ورور مدد ته ځې نو کېدای شي چې تاسو کیسار کړي. لکه په فلسطین په مسلمانانو باندې راله نو د هر مسلمان زړه دا وایي چې کاش زه لاړې د دې مسلمانانو وروڼو ما مدد وکړي. لیکن بین الاقوامي قوانین انټرنیشنل هغه داسې دي چې سړی د یو ملک نه بل ملک ته نشي وړی دی. دا ویزا ده، دا پاسپورټ دی، دا فلانکی دی، دا ډنګړی دی، دا ټول کاتې به کوې بیا دې هلته نه پرېږدي. او الله جل شانه چې کوم کار اراده وکړي ان الله بالغ امره، الله جل شانه هغه کار ته بیا رسېږي، هغه څوک نشي ایسارولی په هر ځای کې دي. او مخکې فرمایي قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله جل شانه یقینا د هر یو څیز دپاره یو اندازه مقرر کړې ده. ستا چې په قسمت کې کوم رزق لیک دی هغه به تا ته خدای پاک درکوي. د هر یو څیز یو اندازه ده، تقدیر کې هر یو شی لیک دی. دا ټکي الله جل شانه ذکر کو که شریعت دنیا کې تا داسې وخت تیر کو چې بل ته کروڑونو ورکولې او تا ته لکونه هم نه وي، زرګونه په مشکل سره وي. الله جل شانه یو اندازه ده کېدی شي چې ستا آخرت او ستا قبر په دې کې ښیي تا دپاره. الله جل شانه ځکه نه درکړي بعضې انسان هغه د ګناه نه بچ خو چې مال ورسره راشي نو په مختلفو ګناهونو کې ککړ شي. او الله پاک غواړي دا چې په دې دنیا یو 2 ورځو ژوند کې ته د آخرت چې کوم دی نو په دا ولګې هغه ستا ضایع شي، آخرت دې تباه شي. نه، الله پاک غواړي چې ستا آخرت ښي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې تقوا
اختیارول دا ضروری دی. تقوا څه شی دی؟ تقوا معنا دا بچنا، بچ کېدل. بیا د الله جل شانه د یرینا د الله اطاعت کول او داغه د معصیت نه ځان بچ کول لا تقوا ده. بس اللہ کے خوف سے اس کی اطاعت کرنا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا. دا اللہ د یری نه د الله د نافرمانی نه ځان بچ کول لا تقوا ده. بس سړی دا اختیار دا الله جل شانه اطاعت چې زما رب زما راضي شي، او دا الله د معصیت او نافرمانی نه ځان بچ کول. او بیا تقوا دا سټکه دی چې د دې ادنا درجه نه اعلی درجه پورې په برزه. عموما د تقوا لفظ د پاره استعمالي کې چې سړی ګناه نه کوي. خیر دی که اعمال نفل یې کم وي لیکن ګناه نه کوي، د ګناه نه ځان بچ کوي. دا الله د یری نه په جمعات کې ګناه نه کوي، په کور کې ګناه نه کوي، په بازار کې ګناه نه کوي، په حجره کې ګناه نه کوي، په معاملاتو کې ګناه نه کوي، په معاشرت کې ګناه نه کوي، د ښځې او د بچو حقوق ادا کولو کې ګناه نه کوي، د مور او پلار په حق ادا کولو کې ګناه نه کوي، د ګاونډي په حق تلفی کې په ګناه کې نه مبتلا کی. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایل د ټولو نه غټه ګناه بیا په زنا کې انتهایی آخري درجه ته رسیدلی ګناه دا ده چې یو سړی د خپل گاونډي د کور والو سره مخ تور کی، ځکه چې د ده په باندې حق ډیر زیات. ایو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی په جهاد کې دی چې د الله په لار کې وته دی او د الله د دشمن سره جنگيږي، او کوم مسلمان چې د دې مجاهد د کور او د بچو خصمانه کوي، داغه د خزې داغه د بچو داغه ضرورت پوره کوي او داغه د پردې او د حیا خیال ساتي، دا سړی د خپل رور سره په جهاد کې شریک دی. دا الله رسول فرمایي. نن سبا چې کله گاونډي ترقیو کې هغه ته خدای یو نعمت ورکی، نو داغه سره متصل گاونډي دا غرور ولینی نسبی هغه د خوشحالي باغ نشي برداشت کوي. نو دا د تقوا خلاف تا. الله جل شانه فرمایي تقوا هغه دا چې د الله د یری نه ته معصیت او ګناه پرې دی، هر یو ګناه شي. بیا زی پځه قران کریم کې الله جل شانه د تقوا مبارک فرمایي. او کوم سړی چې تقوا اختیار کړي نو الله جل شانه مدد کوي. یو حدیث مبارک میں یاد شو، ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې حدیث راوړی دی، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، اوف ابن مالک الاشجعی. اوف ابن مالک دا صحابي کور کې وخت رولو، دشمنان رالل کافر، او د دې زوی چې کوم دینو زلمی زوی داغه سالم نوم هغه بوت لوینی ور بوید حالت کې قید کو، نه د ژوندون خبر او نه د مرګ. دې پریشان شو ډیر، مورې جړل سحر او ماخام په جړه باندې ګوتې پورې کې، ځکه چې مور په اولاد باندې ډیره مې نه. اوف ابن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حیات وتوی چې یا رسول الله خزه می صبرېږي نه او د زوی لپاره انتهایی پریشان ده، سلار راته وخیا سجلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدوسجنو فرمایل. یو روایت کې د یو شي ذکر راځي، په بل روایت کې د بل داسې معلومیږي چې د دې دواړو ذکر وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړ. یو دا چې د الله نه تقوا اختیار، نورم ډیره کوي تقوا، صحابه کرام او متقیان. او دویم دا چې لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایي، لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایي. دا صحابي لاړو خزه ته مې دا شروع کو دا عمل تقوا او حوقلا، لا حول ولا قوة الا بالله. الله جل شانه دا سه بندوبس وکړو چې زوی کوم ځای کې قید نو خلکو هغه زمانہ کې
به د سرمنو نه به پړي جوړول، په هغې به یې تړل، د سرمنو په تسمو باندې، په هغې باندې دی بندي کړی و، لاس او خپونه یې تړلی و. هغه سرمنې ته خپله پرېوتې، لکه د زولنې چې د سړي نه پروزي دغسې پرېوت، هغه آزاد شو. داسې وخت کې چې هغه افراد، هغه ځای مالکان، هغه دشمنان هغه په غفلت کې پوی نو ودو، دی دلته را روان شوی دی او د هغوی اوښان چې کوم دی نو ولاړو یو بل سره تړلي. د عربو په صحرا کې د اوښان د شپې یا موبو سره وتړي او یا یو بل سره وتړي چې تښتي، نو دی په یو باندې سور شو، ورپسې د اوښانو هغه ټول قطار را روان شو او رالو. د شپې وختو دروازه یې وټکوله، نو وی څوک یې دننه آواز شون، دی ورته وایي چې ورلر کوي. اوف ابن مالک هم دی، ښځې هم منډه کا او خادم و هغه هم منډه کا. نو هغه ورته ووایي چې زه فلان کې یم. ور یې ورته لور کو چې ویې کتل، نو ماني اوښان دي ورسره، هغې ټول په کور کې ودرول. وی دا څنګه چلو شوی؟ الله جل شانه فضل وکړو، هغوی پوه نو او زما نه د هغوی غزولنې ټولې پرېوتې او بیا د هغوی د اوښانو دا مې را روان. مفسرینو لیکلي دي که چېرې یو مسلمان یو کافر قید کړی او د هغوی د قید و بند نه دا مسلمان را خلاص شي او د ځان سره د هغوی مال هم راړو، نغدې، زر، سپین زر، سره زر یا نور څیزونه، هغه مال غنیمت دی، د دپاره حلال. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه لاړو، وی چې یا رسول الله زوی خو مې رالو او ځان سره یې اوښان هم راوړي، اوس تپوس دا کوم چې دا اوښان چې د دشمن نه راوستي دا موږ دپاره حلال دي که نه؟ صحابه هر یو څیز کې احتیاط کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې حلال مال لی خورئ، چې څنګه استعمالې، چې څنګه خپل مال کې تصرف کې، دغسې په دې کې هم تصرف کول. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو څیزونه امر وکړو، لا حول ولا قوة الا بالله. سمانه ده دې سره د انسان توکل صرف او صرف په الله باندې شي، د ځان نه، د مال نه، د اولاد نه، د مټو نه، د پرې جنبې نه، د ډلې او تپې نه، او د هر یو کافر نه چې په چا باندې اعتماد یې هغه نه اعتماد ځي. په دې معنا باندې ځان پوی کوي، لا حول ولا قوة الا بالله. کسی مصیبت کے ٹلنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کسی خیر اور برکت کے لانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے سوائے میرے رب کے. کہ یو تکلیف او مصیبت لري کوي نو غم زمانه زما رب لري کوي، بل څوک نشي کولی، نه زه نه بل څوک. لا حول، حول معنا ګرځېدل، اړول، ولا قوت، او نه د یو نعمت او د یو خیر او د ښېګړې او د خوشحالۍ راوستل زما په وس کې دي، نه د بل چا سوا د الله نه. الله جل شانه کولی شي. په دې کې په الله جل شانه باندې انتها درجه اعتماد دی. مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي که د یو مسلمان دا مجربه نسخه ده، که د یو مسلمان مشکل وي یا د یو خیر حاصل غواړي، نن سبا ما تاسو ته وایي موږ مشکل کېږي، هر یو سړی پریشانه دی، څوک د بیلونو د لاسه، څوک د نوکرۍ او مزدورۍ د لاسه، څوک د څه د لاسه، څوک د ګرانۍ د لاسه. نو هغه فرمایي چې دا لا حول ولا قوة الا بالله دی وظیفه کی دا دی 1500 ځله وایي. مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي 1500 ځله، 500 بار، او د دې نه مخکې درود شریف 100 ځله او وروسته درود شریف 100 ځله، او بیا د هغې نه پس د الله جل شانه نه دعا غواړه چې څه مشکل وي، قید کې ګیرې، په جیل کې ګیرې، دا وایا او یا الله ما د دې مصیبت نه خلاص، په پریشانیو کې ګیرې، دا وایا ما د دې مصیبت نه خلاص. بل حدیث مبارک ته ابن کثیر رحمه الله راوړی دی چې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي، حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستم، دا الله رسول دا آیت اولستو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. چې څوک د الله نه ویریدو، د تقوا اختیار کا، نو الله جل شانه به ورته لاره خلاصه کړي په مشکلاتو کې، او دته به رزق د داسې ځای نه ورکړي چې د به وهم و ګمان ني. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت اووی او ما ته وفرمایل چې اے ابو ذر،
اے ابو ذر که د دنیا ټول خلق صرف دا یو آیت خپل کی او په دې باندې عمل وکړو نو دغه یو آیت د ټولو لپاره کافي دی، هیڅ پریشانی به هم د خلکو نه. رښتیا موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې عمل نه. زموږ د ډاکټر په وینا خو یقین دی، د یو فیکټرۍ د مالک او افسر چې هغه سره موږ نوکری برتی کېږو د هغه په وینا مې یقین دی، د یو تاجر په وینا مې یقین دی، د انجینیر په وینا مې یقین دی، لیکن الیاذ بالله ثم الیاذ بالله الله دې موږ وساتي د الله جل شانو باندې زموږ ایمان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زموږ ایمان دی، لیکن دا موږ کله تجربه هم نه کوو چې داسې وکړو، حالانکه پریشانی رست رز سیوا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ته فرمایل چې دا آیت چې سو خپل کې دا به ټولو خلکو لپاره کافی شي. او بیا ابو ذر رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت وی بیا وی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. چې ختم بشو بیا وی ابو ذر رضی الله عنه فرمای چې دومره زلې وی چې ما ته جوټه رااله او دغه وخت کې جوټه سړی ته اله ورځي چې کوم شی اوري هغه په ډېر ښه لګي. دا قرآن د الله کلام دی، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې دا آیت جاری او ابو ذر رضی الله عنه اورېدو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام پاک نازل شوی دی، نو چې پچا نازل شوی هغه به څومره په خوند سره وایي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ورتل القرآن ترتیلا. غټ مشرک برالو هغه به نور مشرکین ته وی زم او د دې پیغمبر په باره کې معلومات کوم او تاسو ته خبر راوړم چې د په باره کې مونږ سره یې قائم او چې رابلو نو بیا به قرآن پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولستنو په هغه به داسې اثر وکړو چې نږدې و مسلمان شوی، بیا به هغه نه یو دوه خطا و، ځکه چې دا دومره مؤثر کلام دی. نو ابو ذر رضی الله عنه وی تر دې چې ما ته جوټه رااله. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې تقوا اختیارول ضروری دی. دا الله جل شانه نو یرا زمونږ هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي، د رزق کنجیانې الله سره دي، د اسانۍ راوستو کنجیانې الله سره دي، د خوشحالۍ او د راوستو کنجیانې الله سره دي، د دنیا او د آخرت خیر او ښېګړې چې څومره دي او برکات د هغې کنجیانې او چاویانې الله جل شانه سره دي. چې کله د الله نه تقوا اختیار کا نو الله جل شانه دا خزانې نه بیا ورکوي خلکو ته. تاسو وګورئ دا سوره طلاق دی، په دې کې د طلاق مسائل دي او دا د ښځې او د خاوند په منځ کې پیښیږي او دې کې الله جل شانه څو ځایه د تقوا امر کړی دی. په دې کې د تقوا امر کو دوه فایدې ذکر کړي، یو دا چې لار به خلاص شي او بل دا چې رزق به داسې لارې نه خدای درکړي چې د هغې به ستا وخت ګمګمان وي. بل ځای الله جل شانه فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. دې صورت یو څو آیات مخکې چې څوک د الله نه ویریدو نو الله جل شانه به دته د هغه په کار کې آسانی پیدا کړي. ستا کار دی نښتی دی، کله یو طرف ته منډه وی کله بل طرف ته، سرکاري ادارو ته هم منډه وی او چې د چا وس رسي زور او طاقت وي هغې ته منډه وی. نو چې کله الله جل شانه نه تقوا اختیار کړي نو الله جل شانه به ستا په کار کې آسانی پیدا کړي. دا درېیمه فایده مخکې فرمایي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته. چې چا د الله جل شانه نه تقوا اختیار کا څلورم نو الله جل شانه به د بدۍ او ګناهونه معاف. چې د خدای نه تقوا اختیار کا متقی جوړ شوی ګناه به دې ټوله معاف شي. او دا ګناه څه شی ده؟ دا نحوست خو زمونږ د ګناه دی. الله پاک دې مونږ زمونږ د ګناه د نحوست نه وساتي، دا د بدعملیو په وجه باندې. او چې کله ګناه معاف شوه نو بیا سبب د هغې ختم شو، بیا د الله جل شانه طرف نه خوشحالۍ. او پنځم دا ویعظم له اجرا. او چې څوک د الله نه ویریږي نو الله جل شانه به د اجر سیوا کوي. نیکۍ چې څومره وي په هغې کې به ترقي راشي او په جنت کې چې څومره درجاتو کې د سړي ترقي راځي هغه د دنیا د اعمال صالحه او د نیکیو په وجه باندې راځي. چې چا نیکۍ ډېرې دي د هغه درجه به اوچته او چې د چا نیکۍ کمې دي اگر که دی جنت ته تللی خو د هغه درجه به د بل نه ښکته اگر که دی په جنت کې دا نه محسوسوي چې زه په تاوان کې. بل ځای الله جل شانه فرمایي ان تتقوا الله
یجعل لکم فرقانا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کرے گا. کہ چرے تاسو تقوی اختیار کا تاسو تبا اللہ پاک فرقان در کی. فرقان شے سے دے دا مازغه به خدای داسې پاک کی او د دې مازغو پیمانه به داسې درست ای چې ته به تور او سپین، حق او باطل، روا او ناروا، جایز او ناجایز، حرام او حلال او مضر او مفید په دې کې فرق. د ګناه په وجه باندې د سړي دا صلاحیت ختمیږي چې کوم سړی د ګناه ارتکاب ډیر کوي دې په دې نه پوهېږي چې دا حلال دي که حرام دي، دا ما دپاره جایز دي که ناجایز دي، دا روا دي که ناروا دي، بلکې کوشش دا کوي چې حرام شی دی جایز وګرځوي، ځکه د دغه صلاحیت د خپله ختم کړی دی د ګناه په. او چې کله انسان د الله جل شانه نه تقوا اختیار کړي نو بیا الله جل جلاله دغه صلاحیت دی. قرآن کریم کې 3 آیت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د چا نکاح تړله نو بیا به هغه 3 آیتونه وي او په هغې 3 آیت کې په هر یو آیت کې د تقوا ذکر دی. او اوس هم علماء کرام او چې څوک د چا نکاح تړي نو دا 3 آیت وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د هغې د طرز زندګۍ په اتباع. یو آیت دا دی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، اتقوا الله، دا الله نه ویریږئ، دا الله نه ویریږئ. دا الله جل شانه نه یره تاسو ته مخکې بیان شوه. د هغې مثال دا دی لکه یو شاګرد چې د خپل استاز انتهایی معتقد وي، د استاز صفات، د استاز خوی خصلت، د استاز علمی کمال هغه ټول دته معلوم وي، د ده په وړاندې وي، نو دی د داسې استاد ډېر احترام کوي او د هغه ډېر قدر د ده په زړه کې وي، د هغه سره ډېر زیات عقیدت ساتي. د دې وجې نه که دا طالب چرته معمولی غونې خطا کوي نو چې استاز نظر پې پروزي، دی وایي چې دلته مې استاد وي نو هلته نه وتښ. دا زمونږ د مدرسې تجربه د مدرسو. حالانکه دا استاد وحی نه چې د ګزار ورکړی دی نه بل څه کړي. زمونږ استاد مولانا عبدالحنان صاحب رحمه الله زما د کلي د مولانا سمیع الحق شهید ماما و، د هغې خور په مولانا عبدالحق صاحب واده و. ما ته به واقعات بیانول، ما سره بنیادی کتابونه ویلو، نورالایزا او یو 2 بابه د ګلستان او دغسې نور کتابونه لږ لږ، ځکه چې بیا زه مدرسې ته واستولم وی هلته سبق وایم. نو مختلفې کیسې به د خپل استادانو هغې کولې. د هغې استادان مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله او مولانا اعزاز علی شیخ الادب رحمه الله، مولانا ابراهیم بلیابی رحمه الله، مولانا عبدالسمیع صاحب دارالعلوم دیوبند استاد رحمه الله، دغسې نور ګڼ شمېر استادان د هغې استادان. یو ځل ما ته واقع بیانوله وی، یو ځل مونږ په درس کې ناستو دورې حدیث، مولانا محمد ابراهیم بلیابی رحمه الله وی زمونږ استاد، هغه د کور نه راوتو، د کور نه چې راوتو نو بهر د طالبانو جګړه وه او طالبان هم پښتانه، نو د پښتانه طالبان خو په هر څیز باندې جګړه، نو چاقوان یو بل پسې رایستي، یو بل پسې وو او ښه پوره کوشش یې کولو د وهلو. په دې کې په ناڅاپه د دروازې نه د کور د ور نه استاد راووت، مولانا ابراهیم بلیابي صاحب. نو د دوی شور او چغې هم ختمې شو، ټولو تښتېدل او چاقوان یې پټ، او استاد طالبان یې هم پېژندل، د دورې طالبان. بیا رالو درس ته، دارالحدیث ته، درس کې کېناستو، استاد مو وی نو وی طالبانو وی هغې ټولو طالبانو سرونه ټیټ کړي وو چې استاد به زمونږ باره کې خبره کوي چې دا داسې سرکوزي دي، جګړې کول فلان کې ډینګړې. نو په ځای د دې چې استاد دا ګیله او شکایت کړی وی د هغې نه، نو استاد وی چې ولایتی طالب علم بہت اچھے طالب علم ہوتے ہیں. پښتنو ته به په دارالعلوم دیوبند کې ولایتی وی، ولایتی پښتنو طالبانو ته، افغانیانو ته، د دې د صوبه سرحد طالبانو ته به ولایتی طالب علم. ولایتی طالب علم بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. میں گھر سے نکل رہا تھا، یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، جیسے ہی استاذ کے اوپر نظر پڑی تو سارے بھاگ گئے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی. ویزه د کور نه راوتم، د دې جګړه وه
او چې څنګه په استاد نظر پریوتو نو د استاد احترام او قدر د وجه نه جګړه مګړه ختمه شو منډي تعریف یې وکول. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا طالب چې څنګه د استاد نه یریږي بغیر د دې نه چې دا استاد یې ووایي دی ورته تکلیف ورسوي دی ورته بدره ده وایي د دې نه بلکې د استاد د عظمت د وجه نه د هغه نه یریږي چې استاد مې ناراضه نه شي، استاد زما نه خفه نه شي. الله جل شانه نه دغسې یره پکار ده چې زمونږ رب زمونږ نه ناراضه نه شي. او بیا الله جل جلاله رحمان او رحیم هم دی، لیکن دې سره سره هغه په قبضه قدرت کې هر څه دي. جنت داغه په قبضه کې دی، جهنم داغه په قبضه کې دی، رحمتونه او انعامات او برکات نزول داغه په قبضه قدرت کې دي، عذاب او تکلیف ورکول داغه په قبضه قدرت کې دي. بیا هغه ذات چې سړی ناراضه کې نو هغه به څه خاده ورځ عمومي، نه به دنیا خی، نه به آخرت خی، نه به ځواني خی، نه به بوډاوالی. سره د مال او د اسبابو د ډیروالو به د خوشحالي نه مومي، خوشحاله ورځ. د ده په زړه کې به کینه او بغض، د ده زړه به پریشانی، اطمینان او سکون به دته نه حاصلېږي. قرآن کریم کې چې کوم فرمایي الله پاک الا بذکر الله تطمئن القلوب، اگر دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے تعلق سے اور اللہ کی بندگی سے ملتا ہے. دا اللہ جل شانہ د بندګۍ په بنیاد. نو عرض مې دا کولو چې د نکاح په موقع به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې آیاتونه وي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنانو دا الله نه ویریږئ داسې لکه څنګه چې د الله نه د یریدو حق دی. بل آیت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دالست، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے خلقو تاسو ویریږئ د خپل پروردگار نه، هغه ذات چې تاسو پیدا کړی او تاسو لپاره رشتې پیدا کړي، دا هغه نه ویریږئ. دلته کوم د تقوا امر دی. دریم آیت چې د نکاح په موقع باندې لستی شي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا. اے مومنانو د الله نه ویریږئ او رښتیا وینا کوئ. چې کومه خبره کې نو رښتیا کو. دا خبره زه کوم دې سړي ته خو به دوکه ورکم، لیکن الله جل شانه ما ویني. دا الله د یری نه هغه خبره ته سمه هغه الټه کولی شي، سړی دوکه کولی شي، هغه تیرستی شي، لیکن الله جل شانه ته خو دوکه نشي ورکول. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د الله جل شانه تقوا ځای په ځای قرآن پاک کې عمل. په داسې موقعو کې چې د ښځې خاوند تعلقات وي، طلاق او نکاح وغیره کې د تقوا آیتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر لوستل چې ښځه چې د خاوند سره زیاتی کوي او خاوند د ښځې سره زیاتی کوي نو د چا نظر پې نه بروزي او قانون په گرفت کې هغه نشي راتلی، اب وایي ما نه دي کړي. لیکن الله خوشته، الله جل شانه نه نشي پټه کېدی. که دا سړی د دې ښځې سره زیاتی کوي نو الله جل شانه دا سړی ویني دا خاوند، او که خطا د دې ښځې وي د دې خطا وي. لکه نن سبا ډېرو موقعو باندې داسې وي چې ما مخکې مرس کړي وو چې روغه نکاح اسانه خبره د خلکو ته ترلاسه شوې ده د دې موبایل د غلط استعمال له وجې نه. نکاح به وشي او څومره د خاوند سره تیر کړي، دا به وایي دا خاوند زما نه دی، خوښ کور ته به لاړه شي، ځان سره به کالم یوسي او چې څو قیمتي څیزونه دي هغه هم ځان سره یوسي. دا به د مور او پلار په کور باندې کښېني، دا پلار هم د هغې شا ټپۍ په دې کار باندې. انتهایی بېحسي د دین، غیرت او حیا هغه هم لاړه او د الله جل شانه نه یره په دې ښځه کې نشته دی چې دا د الله نه ویري. دغسې کوم سړی چې زنانه په کور کې تنګوي، مثلا زنانو تنګول دا دي چې د هغې حق مهر دی هغه دا سړی نه ورکوي. هلکه چې څه وخت تا دا گفت کړی او وینا نو الله جل شانه لیدې د الله د یارې نه د خدای نه نه یریږي چې دا ورته ورکړي. او دی وایي چې هغه مانه نه غواړي، خو ځکه نه غواړي چې زنانه کې خو حیا ده، هغې جنس داسې خدای پیدا کړی دی چې هغه تا نه مطالبه نشي کولی. هسې وني دا خاوند مې خفه نشي ته ورته ورکړه. دغسې د میراث په معاملو کې ښه خلک لور ته خور ته میراث نه ورکوي. دغسې بعضې نکاحګانې مور او پلار خپله لور هلک ته ورکي، وراره ته یې ورکي، بل ته یې ورکي، بل ته یې ورکي، د جینۍ زړه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جینۍ ودې د هغې نه به تپوس کې، چې تپوس دې وکړي نو د هغې په اجازه سره به د هغې نکاح کېږي کله هغه بالغه وه. البته یو سیبه وي کونډه، مخکې خاوند و بیا خاوند مړ شو یا مطلقه شوه
او یو پیغله د جینۍ ده چې مخکې خاوند نه دی لیدلی، د دې په اجازت کې فرق دی چې دا پیغله ده دا سکوت او خاموشي اختیار کی نو بیا دا ورکولی شي، او دا صیبه او په خپله خوله ووایي چې او زما اجازت دی ما دې سړي ته ورکوي. او چې کله زنانه انکار وکړي هغه جینۍ ووایي چې نه ما ده ته مه ورکوئ، مور ته وایي، پلار ته وایي، د چا په واسطه وایي، بغیر واسطې وایي، بیا یې ته ورکوې نو دا نکاح څنګه کېږي؟ دا الله رسول فرمایي د هغې اجازت شرط دی، دا ظلم کېږي. ښه کله کله چې کوم دی نو مثلا سوره په معاملاتو کې یو جینۍ د هغې رضا ني سلا ني هغه انتهایي پریشانې په هغې باندې ظلم کېږي، دا اوچته کړي او د هغې کور کې ور نو د جینۍ د اجازت نه بغیر خدا نکاح نه کړي. کله په بدل کې د هغلته نه وکړه د هغې کور نه د دې کور نه اوس هغه یې وکړه د هغې په بدل کې جینۍ ورکړه، یو ته مهر میلاو نه شي بلکې دا جینۍ د جینۍ په بدل کې مهر شي، دا نکاح حرامه ده. نور ائمه وایي چې نکاح باطل ده، د سره کېږي نه. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي اگر که ایجاب و قبول شوي دي نکاح وشوه لیکن حرامو کې دا مبتلا شو دا خلک چا چې دا نکاح کړي د بدل. او عموما په دې پښتنو کې د بدلګرې دا رواج ډېر زیات په بدل باندې کړي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې سړی یا د زنانه رشتہ داران اهل و عیال که مور او پلاری وي که سترګنۍ وي په ښځه باندې ظلم کوي دا هم الله جل شانه وویني. اتقوا الله حق تقاته، الله پاک فرمایي د الله نه ویریږئ، د حساب کتاب ځای شته د سره به کېږي. او که چېرې ښځه زیاتې او ظلم کوي د هغې طرف نه کېږي، د سړي سره سړی پریشانه دی بېچینه دی. یو ځای کې په لکونو روپۍ او په تولو باندې زر 20 تولې 15 تولې دا زر یې وکړل او ښځه لاړه، بیا په بند نه پوهېږي، بیا مختلف قسم دروغ رپورټونه په عدالت کې د هغې کاروایي هغه کېږي د هغې په ذریعه باندې ځان خلاص کړي. د عدالت په وجه خو به ته دوکه چاته ورکړې لیکن الله جل شانه خو دې ویني. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د تقوا د نشوالي د وجې نه د الله نه یره نشته، په تله کې ډنډم والی کېږي معاملاتو کې. نوکر پیشه خلک چې کوم دی نو نوکري وکړي د افسوس ځای. ډېر خلک دلته راځي دعا راته وکړه چې دا نوکري میلاو شي، دعا وکړه چې دا نوکر دغسې دنیا خلکو ته به ځي. او چې کله نوکري میلاویږي نو رشوت هم ورکوي، مینتونه کوي، سفارش هم کوي چې نوکري میلاو شه نو بیا دی په کور ناستي او تنخوا ورته دالته نه راځي او هغه خانه د خالي. یا کدی کار کوي هم نو داسې طریقې سره کوي چې غریب مسلمان سړی د هغه کار فورا نه کوي، هغه کړی زیو راځي په هر ځای په دفترونو. تا دا نوکري دي دپاره غوسته چې ته په خلکو باندې ظلم کې زیاتې کې. په دې مجمع کې به ډېر مسلمانان وروڼه داسې ناست یا به هغوی واقف وي د دې نه چې کوم سړی په دې کې مبتلا دی. زما عزتمنو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یو بل ته د حق وصیت کوئ، د حق نصیحت کوئ. ستا مسلمان رور دی هغه په یو ګن کې مبتلا دی، ته هغه ته ووایه خپله غاړه خلاصه کړه، کیدای شي ستا خبره پې باندې اثر وکړي. قرآن کریم کې د یهودو په وخت کې بني اسرائیلو باندې الله جل شانه د هفتې د ورځې یوم السبت احترام لازم کړی و، هغه یې په خپله په ځان کړی. بیا ورته الله پاک فرمایل هغه مچیمارو د سمندر په غاړه پاتې کېدل، وایي چې د هفتې په ورځې به میان نه نیسئ ځکه چې دا ستاسو د احترام ورځ ده، لکه زمونږ د مسلمانانو چې څنګه د جمعې ده. البته د جمعې په ورځ باندې د کاروبار منع نشته دی، لیکن بهتر دا ده چې دا ورځ چوټي وي. زه ویم زما ذاتي رایه ده. او البته په جمعه کې یو وخت داسې دی چې هغه وخت کې کاروبار کول حرام دي. هغه دا چې کله اذان اول وشي د اذان اول نه تر مونځ ختمېدو پورې کاروبار کول حرام دي. کوم سړی چې دکان خلاص دی او نوکری کوي دا نوکری کاروبار دی دا حرام دی. د حکومت په کور کې د حکومتي سرکاري ادارو ته چې کوم ملازمین د جمعې د اذان نه پس لګیا دي کار کوي دا حرام ګټه ځي او په حرام باندې چې کل حکومت پای نو د هغې به نتیجه سي. کوم مسواک خرڅونکی چې مسواک خرڅوي په دې سړک ناست دی او اذان شوی دی اول اذان دا حرام دي. کوم سړی چې عطر خرڅوي دا حرام دي، تسبیح چې خرڅوي دا حرام دي. نو په جمعه کې یو وخت داسې دی بني اسرائیل باندې د هفتې د ورځې کاروبار بند، هغوی به میان نیول. بیا چې د هفتې ورځ به شن د میان په دې سیند د پاسه داسې را روان د اوبو په سطح باندې په مخ باندې د پاسه ډېر زیات و، دوی ورته ټینګېدی نه شول. نو هغې دپاره یې هیلې بانې جوړې کړې، د څه وږی مږی او لښتي وکنستل، هغه میان به کویانو ته راتلل او بیا به د اتوار په ورځ نیول. ابتدا کې دا چل شروع کو
او بیا چې کوم دی نو بیا صفا سکوټ د اتوار په ورځ باندې باقاعده ښکار شروع. نو دا قوم په دریو ډلو کې تقسیم شو. دا بعضې حضرات وایي د داود علیه السلام قوم. یو کسان هغه چې په دې ګناه کې مبتلا و، او یو کسان هغه چې هغوی دی ته وی چې داسې مه کوئ، دی به کول، بیا به ورته چې مه کوئ، کول به پخپله هم ګناه نه کوله، دی یې منې کول. او دریم قسم تپاو هغه وه چې هغوی خپله نه کوله لیکن دی یې نه منې کول. نو هغه دریم جماعت هغوی دی ته وی چې تاسو دی ولې منې کوئ؟ ځکه چې ستاسو په خبره عمل نه کوي نو څه دپاره یې منې کوئ؟ نو هغوی ورته دوه خبرې وکړي. د دې دوو وجو نه مونږ دی منې کوو، بیا بیا ورته وایو. هغه څه دي؟ یو وجه دا ده چې الله جل جلاله به زمونږ نه تپوس کوي په ورځ د قیامت چې ستاسو د وروڼو دا کار کولو دا ګناه تاسو ولې نه منې کول؟ چې الله جل جلاله څخه زمونږ عذر جوړ شي، دلیل را سره وي، په دې بنیادي مونږ منې کوو. او دویمه وجه دا ده چې کیدای شي بیا بیا ورته وینا کوو، څه وخت پې اثر وشي او دی د دې ګناه نه منع شي. ته زوی ته بیا بیا وایه چې بچی دا کار مه کوه، دا ښه کار کوه، دا بد کار مه کوه، داسې مه کوه چې یو ځل دې ورته ووایې پس د هغې نه ترې خفه شوې، اوس په زوی دې جلب واچولو چې څه کوي هغه دې کوي. نه، بلکې خیال یې ساته، بیا ورته وایه، بیا ورته وایه، بیا ورته وایه. یو ورځ خو به داسې راشي د هغه ضمیر به دې ملامته کړي چې دا پلار ما ته بیا بیا وایي دا وایي. دغسې ګاونډي ته نو د دې خلکو په باره کې الله جل شانه فرمایي چې دی د عذاب نه الله جل جلاله بچ کړ، او عذاب چې رالو په هغه خلک رالو چې چا ښکار کولو. او دا کوم کسان چې منې کول نه کول خو په خپله هم نه کوله، د دې تذکره قرآن پاک نه ده کړي. بعضې حضرات وایي چې دی هم د عذاب نه بچ شول، بعضې وایي چې دا خاموشي په دې اختیار شوي ده چې الله جل شانه د دې د طریقې کار خوښ نو. عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې دا دوه څیزونه نن سبا ټولو پریشانیو دپاره اختیارول پکار دي. یو د الله جل شانه تقوا یره، او دویم د الله باندې اعتماد. په ټولو څیزونو اعتماد ختم کا. کاروبار کوا، روزگار کو، ملازمت کوا، تجارت کوا، دکانداری کوا، لیکن زړه په هغې پورې مه تړه چې زما دکانداري شته دی، زما کار زه به نه پریشانه کېږم، زه به چاته نه محتاج کېږم، زه به دا کار وکړم، زما به دا کار په سهولت سره حل شي، زما فلانکي سره تعلق دی. که هغه حکومت دی، حکمران دی، او که د هغه نه لاندې طبقه ده. او دریم شی چې کوم دی نو د لا حول ولا قوة الا بالله فضایل ذکر شل. نو د خپلو مشکلاتو دپاره دا زم تاسو ته ویم چې دا ډېر وایي لا حول ولا قوة الا بالله. او د مجدد الفسانی رحمه الله د قول مطابق هغه فرمایي چې 1500 ځله یې وی، وړاندې درود شریف 100 ځله او وروستو درود شریف 100 ځله. چې کوم مشکل وي خدای ته مخکې کړي چې یا الله د دې نه مې خلاص کړي او دا ضرورت مې پوره کړي، نو انشاءالله الله پاک به هغه مشکل ختم کړي، ضرورت به پوره کړي. واخر دعوانا الحمدلله.